السلام علیکم دوستانو خراغلاس دوستانو اول ورځ مونږه په توهین عدالت او د هغې په قسمونو باندې ډیسکشن کړو نن مونږه په پاکستان او په پاکستان کې چې کم جمهوریت نظام دی پاکستان چې کم دی نو چا تباه کو د 1947 نه واخله تر نن تاریخه پورې د دې ملک بیړه چې کم دی نو چا چپه کړله واحد دوه جماعتونه داسې دي چې هغه زموږ سره خاندانی پارټیانې نه دي او بقایا نورې چې څومره پارټیانې دي هغه ټولې خاندانی پارټیانې دي خاندانی پارټیانې څنګه جوړې شوي دي ټیک ده د پاکستان چې کم جمهوریت دی دا به څنګه مستحکم کیږي د دې دپاره د کمو خبرو ضرورت دی او کمه خبرې یو وړوکی غوندې ریسرچ مې راوړی دی راځئ راسره یې وګورئ یقین وکړئ چې ډېر خوند او مزه به درکړي او مخکې د سره ضرور شیر کړئ د ټولو نه اول راځو چې په پاکستان کې زموږ سره سیاست دی او دا سیاست چې کم دی نو دا به جمهوري ته ورکیږي جمهوریت دی یعنی جمهوریت مطلب دا دی چې د عوامو په رایه باندې به صدر او امیر چې کم دی نو د پارټۍ یا د یو ملک منتخب کیږي دې ته مونږ جمهوریت وایو یعنی چې عوامو چاله ډېره رایه کم طرف ته لاړه بس په هغه رایه باندې به صدر او امیر منتخب کیږي ټیک شوله او بیا تاسو ته پته ده په پارټۍ کې دننه شورای ټیک شوله یعنی جمهوري نظامي چې بس چاله خلک لیډران منتخب کړي او هغه لیډرانو دپاره چې کوم دی نو بیا خلک ووټینګ وکړي نو چې په پارټۍ کې دننه د چا ووټونه سیوا شي نو هغه صدر او امیر د پارټۍ منتخب کیږي اوس تاسو ته پته ده چې د افسوس خبره دا ده چې زموږ سره چې څومره هم پارټیانې دي ما سیوا د دې دوو پارټیانو نه هغه دوه پارټیانې درته وایم چې هغه کمه پارټیانې دي چې دا ټولې د دې نه چې کوم دی پارټیانې نه دي د دې نه پراپرټیانې جوړې شوي دي یعنی دا د دې خلکو پراپرټیانې دي یو قسم لا یعنی خاندانی پارټیانې دي مطلب دا دی چې میراث زوی ته پاتې کیږي د پلار نه را روان دی او زامنو ته چې کوم دی نو سیس پاتې کیږي داسې د نیکونو د وخت نه را روان دی ټیک شوله او هغوی یو میراث دا ګڼي په هغې کې د ټولو نه اوله زموږ سره چې کوم دی نو موږ به راشو مسلم لیگ چې مسلم لیگ نون چې کوم دی نو زموږ سره تاسو ته پته ده په دې کې اوله چې کوم دی نو نواز شریف او د نواز شریف نه پس بیا مریم نواز نه پس بیا شهباز شریف دی او داسې چې کوم دی دا کیریان روانې د خاندان د خلکو ترمنځ چې کوم دی نو لیډرشپ چې کوم دی نو څه کېږي تقسیمیږي او هغه مخکې ځي او په هغې باندې خانداني خلک لیډرشپ کوي یعنې اوس تاسو ته پته ده که به هر کس راپاڅېد او هغه ویل چې یاره تاسو تر څو پورې به دغه شانتې ستاسو د خاندان ته دا چې کوم دی نو دا لیډرشپ حوالوي یاره مونږ له پتې هم دغه راکوي نو یقین وکړئ چې هغه کس په سیکنډونو کې د پارټۍ نه ختموي او هغه ته چې کوم دی نو مسلې پیدا کوي دویم نمبر زموږ سره پیپل پارټي راځي چې هغه چې کوم دی نو بټو نه پس بېنظیرې نه پس چې کوم دی نو بیا داسې زرداري بلاول دا ټول چې کوم دی نو تاسو ته پته ده دا یو خانداني لاره را روانه ده که سوچ وکړئ تاسو ته پته ده یعنې په دې کې بل څوک داسې نه دی راغلی چې هغه غیر خانداني پکې څوک نشته دی نو تاسو ته پته ده دا پارټي هم خانداني پارټي ده بیا زموږ سره نیشنل پارټۍ ته به راشو چې خاص کر د پښتنو دپاره په اوله کې هغه ډېر ښه کار کړی خو وروسته بیا د خلکو ته زړه وټکېدو په مختلفو وجوهاتو باندې نو هغې باندې په ډیټیل نه ځو چې ولې وټکېدو باچا خان باندې خبره کوو باچا خان چې کوم دی نو واقعي په خپله یو ډېر غیرتي سړی و هغه ډېر ښه کړي دي یو سړی چې ښه کار کوي او د پښتنو دپاره یې کومه قربانیانې ورکړي دي نو د هغې ستاینه پکار ده خو لیټر آن بیا وروسته چې کوم د دوی په لیډرانو باندې نو خلک د دونه زړه وټکېدو په اوسني سیاست کې که تاسو سوچ وکړئ د باچا خان نه پس چې کوم دی نو د ولی خان نه پس بیا اسپاندیار ولی چې کوم دی او بیا ایمل ولی دا ټول خاندان دی دا یو خاندان چې کوم دی نو په دې کې دا دغه روان دی لیډرشپ او بل چاته دوی لیډرشپ نه حواله کوي بیا راځو زموږ سره چې کومه جمعیت علماء اسلام په هغې کې مفتي محمود و بیا د مفتي محمود د زوی نه مولانا فضل الرحمن ته چې کوم دی میلاو شو او بیا ویلی کېږي چې په مستقبل کې چې کوم دی نو اسد محمود چې دا د مولانا فضل الرحمن زوی دی او ده ته به لیډرشپ چې کوم دی نو میلاویږي اوس دا څلور پارټۍ چونکې غټې پارټیانې دي نو دا څلور پارټیانې موږ دلته منشن کړي ام کیو ام هم وه خو ام کیو ام چونکې هغه بیا ټوټې پوټې شوله توړ پوټ شوله سب پارټیز په هغې کې جوړ شوله او دا کوم غټې پارټیانې وي دا تاسو سما شریکې کړي په دې ټولو کې دا خاندانیانې پارټیانې دي یعنی په دې کې یعنی دا صرف په نوم د جمهوریت پارټیانې دي دا هغه خلک دی چې دوی د جمهوریت خبره کوي او په خپله په دو کې جمهوریت نشته دی په خپله په دو کې انټرنل الیکشن نشته دی چې انټرنلی دوی په خپلو لیډرانو باندې الیکشن وکړي او نور غیر کسان را مخې ته کړي او هغه که چېرې دوی تاسو ته پته ده نورو کسان را چوت شو او د دې خلاف یې خبره وکړو نو هغو په ټک باندې ختمېږي نو د دې وجې نه څوک جرت نشي کولی چې خپل مقام چې کوم دی د بایللو دپاره نو څوک را چوتېدی نه شي نو که چېرې د دوی دا پراپرټیانې دا څیزونه ختم کړلی شو اوس تاسو ته پته ده د دې نه غټې مسلې څه جوړېږي چونکې بیا کومه امیدواران راشي هغه امیدواران هم د دوی له ټیکټونه ورکوي ځکه چې د دوی یو په خوښه باندې راځي هغه امیدواران چونکې پیسې ولګوي بلا روپۍ خرچه کړي نو هغوی بیا څه کوي دغه خپلې روپۍ چې کوم دی نو راګرځوي په مختلف قسم طریقو باندې دوی چې کوم دی نو بیا کرپشن کوي او کرپشن یې کړي هم دی او ثابتې شوي هم دي تاسو به کتلي بلکل باقاعده په ثبوتونو سره
ټیک شوله. نو بیا تر دې پورې دغه پیسې چې کوم دی په یوه طریقه او په بله طریقه باندې چې کوم دی نو د ملک د خزانې نه دوی څه کوي لوټمار پرې کوي او د ملک خزانه هم غرقه کړه. بیا ځي IMF نه قرضې هم رالې او هغه قرضې چې کوم دی بیا دوی ادا کولی نه شي او نه د هغې چې کوم دی نو کیفیبل وي. نو دا مین جرړ او مین دغه هم دی چې د پارټیانو نه یعنې د خانداني قسم طرز طریقه ترې ووځي. یعنې بس دا دی چې څنګه جمهوریت خبرې دوی کوي نو په کار ده چې دوی جمهوریت هم په ځان کې راولي. که دوی د جمهوریت خبرې کوي او په خپله پکې جمهوریت نه نو دا په دوی په دې مخ باندې ډېره درنه څپېړه ده. یقین وکړئ چې دا خبرې به په ډېرو خلکو باندې بدې لګي خو حقیقت دی او سوچه حقیقت دی. اوس راځو دوه پارټیانې چې کومه تاسو ته ما ویلي نو په هغې کې زموږ سره تحریک انصاف دی یو چې تحریک انصاف عمران خان تاسو ته پته ده هغه یو داسې سړی دی چې هغه د منصب او د دې څیزونو د پیسو او د دې څیزونو هغه پروا نه کوي او ریلي هغه حقیقت هم دی که چېرې هغه وغواړي نو په کروړه او ارباو روپو کې به خلک هغه پټ کړي. یعنې د هغه دومره چې کوم دی تاسو ته پته ده دومره فیم یې واغستو دومره چې کوم دی نو هغه مخې ته لاړ او ځکه چې د عوامو په زړه کې مینه محبت د عمران خان دپاره انتهایی سیوا شوله. وجه هم دغه ده چې هغه د دې قسم څیزونو پروا نه کوي. ټیک شوله. دویم راځو جماعت اسلامي ته چې جماعت اسلامي هم یو داسې پارټي ده ځکه چې یو پارټۍ کې ښه خبرې او هغه د ستاینې وړ دي نو موږ له هغه کلاو کول پکار دي که هغه هره پارټۍ والا کسي او هر طبقې والا کسي. نو جماعت اسلامي کې که تاسو ته پته ده مولانا مودودي رحم الله دا په 1941 کې د دې چې کوم دی نو دغه کړی د دې پارټۍ شروعات شوي یعنې مطلب دا یې باني و. ټیک شوله. میا توفیل محمد دا یو بل کس بیا راغی چې الیکشن وکړلی شو د دوی ترمنځ او دا سلیکټلی شو یعنې دا د پارټۍ صدر جوړ کړی چې میا توفیل محمد دا د دې هېڅ تعلق د دوی سره په خاندان په لیول نشته دی. بیا قاضي حسین احمد راغی چې 22 سال د چې کوم دی نو جماعت اسلامي لیډ کړه بطور امیر صدر چې کوم دی. بیا د منور حسن نه پس سراج الحق راغی. که تاسو سوچ وکئ نو دې پارټۍ کې داسې کس نشته چې هغه د یو خاندان نه را شروع شوی دی او بس بیا زوی ته او د زوی نه چې کوم دی نو نوسي ته داسې روانوي. نو واحد دغه دوه پارټیانې داسې دي چې دا په تاریخ کې چې کوم دی نو په نظر باندې راځي چې دوی د دې څیزونو پرواګانې نه کوي. اوس چې کوم دی پاکستان به کله مستحکم کیږي یعنې د پاکستان نظام د پاکستان جمهوري نظام به کله مستحکم کیږي کله چې په دې پارټیانو کې جمهوري نظام راشي. او دویم خبره د ټولو نه اهمه خبره زموږ سره دا ده فري اینډ فیر الیکشن چې فري اینډ فیر الیکشن وشي یعنې مطلب دا دی چې ایکسټرنل کسان په دې کې انوالو نه وي په دې کې چې کوم دی نو کومه دعوی کیږي په اسټبلیشمنټ بلیمونه لګي چې اسټبلیشمنټ په دې کې انوالو دی نو که اسټبلیشمنټ د دې نه لاس وباسي او عوامو له خپله رایه ورکړلی شي چې بهي عوامو تاسو فری کلا او خپله رایه وکړئ چې څوک هم سلیکټ کول غواړئ هغه سلیکټ کړئ او بیا خاص کر په پارټۍ کې هم دا نظامونه چې کوم دی نو قایم کړلی شي. نو که چېرې دغه مداخلت یې ختمې کړلی شي ایکسټرنلي ټیک شوله نو یقین وکئ چې د پاکستان جمهوري نظام به انتهایی مستحکم شي پاکستان به پرمختګ وکړي او پاکستان به ترقي وکړي او ډېر قومونه به چې کوم دی نو وروسته پرېږدي. ملګرو که ویډیو هم خوښه شوي نو ضروري ده سره مخکې شیر کړئ د نورو ملګرو سره ځکه چې زموږ پې ډېر غټ محنت لګي په دې معلوماتو راټولولو باندې نو لهذا مینه را راکړئ په اخره کې خپل ورور شاه اقبال له اجازت ورکړئ د لوی الله فامان.